نهم سپارہ اتلسم رکو سورہ انفال سلورم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کا تاسو اللہ نہ ویریږئ یجعل لکم فرقانا تاسو دې پاره فرق وګرځئ په حق او باطل منځ کې ویکفر عنکم سیئاتکم تاسو نه به تاسو ګناهونه لرې کوي ویغفر لکم تاسو ته بخښنه وکړي والله ذو الفضل العظیم الله لوی فضل والے واذ یمکر بک الذین کفروا اے محبوب یاد کے سوچ کافرانو مکر کول یثبتو کشتا بند کی او یقتلو کیاتا شہید کے او یخرجو کیاتا وباسی ویمکرون ویمکر اللہ او د خپل مکر کول او الله خپل پټ اراده فرمایله والله خیر الماکرین الله لوړ نه پټ تدبیر بهتر کون کړي وإذا تتلى عليهم آیاتنا هر کله چې تلاوت کی په دې باندې زمونږ آیاتونه قالو دی وای قد سمعنا پتا کې سره مونږ واوریدو ولو نشاء کچیرته مونږ خوښ شي لقلنا مثل هذا ضرور مونږ به هم دک شانتی وایو ان هذا الا اساطير الاولين دا خونه مگر مخکینه یو خلقو کیسه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق یاد کړئ چې څه وخت وې د کافرانو اے رب که چېرته دا قرآن حق من عندک ستا له جانبه فامطر علینا حجارة من السماء بیا ته موږ باندې اسمان نه کاڼي ووروئ او ائتنا بعذاب علیم یا ته موږ خواته راته وکړي په دردناک عذاب سره وما كان الله ليعذبهم او الله سکار دے چې دوی باندې دوی ته عذاب ورکړي وانت فیهم او ته په دوی کې تشریف فرمای وما كان الله معذبهم او الله دوی ته عذاب نه ورکړي وهم یستغفرون په داسې حال کې چې په دوی کې بخښنه طلب کوونکي وما لهم او دوی لرسدي الله يعذبهم الله چې الله دوی ته عذاب نه ورکړي وهم يصدون عن المسجد الحرام په داسې حال کې چې دوی مسجد حرام نه منع کوي وما كانوا اولیاؤه او دوی د دې اهل نه دي ان اولیاؤه نه دي د اولیاء الا المتقون مگر پرهیزګاران ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق علم لري وما كان الصلاة عند البيت او دوی نه د کعبې خواته مونځ الا مکاء وتصدیه مگر شپېلۍ وهل لاسونه پړه کول فذوقوا العذاب وسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د تاسو کفر بدله ان الذین بېشکه خلک کفرو چې کفر وکړو ینفقون خرڅ کوي اموالهم مالونه خپل یصدوا عن سبیل الله لپاره دې چې الله له لار نه منع کړي فسینفقونها بیا به دوی په خپل دوی به خرڅ کوي ثم بیا تکون علیهم حسرة بیا به وګرځېږي افسوس کوونکي په خپل خرڅ باندې ثم یغلبون بیا به دوی مغلوبه شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون هغه خلق چې کافران دي جهنم ته به راغونډېږي لیمیز الله الخبیث من الطیب لپاره دې چې الله ناپاک له پاکو نه جدا کړي ویجعل الخبیث بعضه علی بعض او وګرځوي ناپاک بعضې د دوی له ناپاکو بعض سره فیرکمه جمیعا بیا دوی یو ډېر شانتې راغونډ کړي فیجعله فی جهنم بیا دوی وګرځوي په اچولو د جهنم ته اولئک هم الخاسرون دکه خلق نقصان ول دي